أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د دنیا د ختمېدو تذکره یا د انسانانو نه چې به روح اغستلی شي نو پای کې د کافرانو نه په سختۍ سره او د مسلمانانو نه په اسانتیا سره د روح اغستلو تذکره وکړه. اوس د دې ځای نه بیا ورپسې یو واقعه پې وویلې شوله او اوس یو مسله ده الله رب العزت په هغې باندې عقلي دلایل وایي. هم په دغه څیزونو باندې الله عقلي دلایل وایي چې دا د دې وجې چې زه دا کولی شم نو زه دغه دوباره خلک هم راژوندي کولی شم. نو الله رب العزت لومبنی عقلي دلیل پې وایي انتم آیا تاسو اشدو ډېر سخې خلقا په اعتبار د پیدا کېدو سره ام السماء یا اسمان. اے اللہ رب العزت فرمائی انتم اشد خلقا یا انتم اشد اے اعظم خلقا تاسو په لوی پیدا کېدو سره ډېر سخی ام السماء یا اسمان بناها چې الله جوړ کړی دی. نو دا الله رب العزت فرمایي چې گویا ستاسو نه خو اسمان لوی مخلوق دی. نو اسمان الله جوړ کړی دی که نه دی جوړ کړی؟ نو چې الله یې جوړ کړی الله اسمان جوړ کړی دی نو الله دا بندم دوباره جوړولی شي. رفع سمکها چې اوچت کړ رفع چې اوچت کړی دی د اسمان لرا سمکها رفع چې اوچت کړی دی سمکها هغه چت ته دی یا رفعت د دې اوچتوالی د دې دا یې اوچت کړی دی فسواها فقدرها رفعها نو بس اندازه یې کو برابر یې کړ دې لره رفع سمکها چې اوچت کړی دی چت د دې فسواها نو بس برابر یې کو واغطش لیلها او سی کړی دی واظلم لیلها او تیاره کړی د شپه د دی واخرج ضحاها او رڼا کړی د هغه ورځ د دی او رایستی د دینه رڼا رز نو البردو صحیح شو ابردو نو هغه دو شمسها چې هغه سپینوالی او هغه رڼا د انور ده الله رب العزت د دینه ریخ کړه. نو لکه نظام د دې چې دی د ورځو د شپې دا چلیږي په دغه سره چې دا نظام د افلاکو چلیږي نو چې هغه چلیږي په هغې سره وابسته دی خو ورځ یې وروستو کړه او شپې مقدم کړه. نو دا نننۍ ورځ د دې دپاره مثال په طور شپه چې ده نو هغه مقدم وي نو د شپې اول شپه حساب شو ورپسې ورځ شوه. که داسې څوک په کلنډر کې کوي بیا چې ورځ مقدم کړي په شپه باندې چې یعنې دا اوس چې کومه شپه ده دا د دې ورځې دپاره ده نو دا به د ده غلطي وي ځکه الله رب العزت هغه شان ذکر کړي. والارض او ځمکه بعد ذالک پس د دینه دحاها وی غوړوله الله رب العزت پس د دینه چې د ځمکه وغوړوله. نو پیدایش د ځمکې هلته قرآن کې هم راځي مخکې تېر شوي هم دي چې پیدایش د ځمکې اول شوی دی نو بیا خو دلته والارض بعد ذالک دحاها نو ته به داسې وې چې ګویا یوه پیړه شانتې چې څنګه سړی تیاره کړي او کېږدي یا نور دا شی نو دقه شان پیدایش او خلقت د ځمکې مقدم دی په اسمان باندې. لومبنۍ پیدایش د ځمکې شوی دی او بیا اسمانونه جوړ کړي شوي دي نو اسمانونو بس بیا د ځمکه دا خوره کړی شوي ده نو پیدایش یې مقدم دی وړاندې. والارض او ځمکه بعد ذالک وروستو د دینه دحاها غوړولې ده واخرج راوباسلي دي منها د دینه ماها اوبه د دي ومرعاها او څه شي ګیاګانې د دي اوبه هم د دې ریخ کې دي او څه شي ګیاګانې د دي والجبال او غرونه ارساها مضبوط کړي دي خښ کړي دي دا چا کړي دي الله رب العزت. متاع لکم دا فایده د ستاسو دپاره ولانعامکم او ستاسو د څاروو دپاره. فاذا په هغه وخت کې جاءت چې راشي الطامة الکبرى هغه حادثه لویه هغه د څه شي ده د
د قیامت ته د څه شي ده د قیامت ته فاذا په هغه وخت کې جاءت الطامة الکبرى چې راشي هغه لویه حادثه نو الله وی یوم دغه ورځ باندې یتذکر الانسان ذکر وکي انسان را یاد بکړي انسان ما هغه سو ساعه چې کوم مهنت کړی دی الله رب العزت فرمایي کاکا د قیامت دا ورځ داسې ورځ ده چې د ته پته ولګي دا انسان وایي چې او ما خدا چل کړو دا مې کړو نو دا هر څه به د ته رامحیطه شي نو یتذکر الانسان ما سعی چې د څه کړی وي څه محنت کوشش یې کړی وي که د دین وي که د دنیا وي نو دا به د ته ټول څه شي یا مستحضر به شي رایاد به شي ښه الله دې راته اسانه کړي نو د دې وجې وایي بیا الله رب العزت فرمایي یوم بدا ورځ باندې یتذکر الانسان چې را یاد بکړي وای بدا انسان ما هغه څه ساعه چې د کوم محنت کړو هغه به را یاد شي یا به ذکر کوي وبرزت الجحیم اور ظاهر بکړي شي جهنم لمن د هغه چا د بارا یرا چې دی لیدل کوي نو الله به ورته سوکي دا جهنم برا ظاهر شي او دی با آواز کوي چې جهنميان ورگزار شي وی هل من مزید نور شته خدایا نورم راو ورځوا تا خوې چې زبا تا ټکوم الله دې وساتي او الله رب العزت فرمایي وازلفت الجنه للمتقين او جنت بسکړي شي خایسته کړي شي د چا د بارا د نیکانو د بارا او جنت به دې تر نږدې شي الله دې را نصیب کړي بیا الله فرمایي فاما بس من هغه څوک تو هغه چې سرکشي کړی دا واثر الحیات الدنیا او ترجیح حیات الدنیا او ترجیح ور کړی دا ژوند د دنیا لره اثر د دنیاي بزان ډیر قبول کړی دی الګ دنیا لره ډیر ترجیح ور کړی دی دې وجه کتاب لیکي ما اثر حکیم الامه مالکا وای چې اثر د دنیاي قبول کړی دی نو فان الجحیم یقینا دا جهنم دا اور شغلی وهن کی هی المأوا دا د زید چې چا اثر د دنیا ډیر قبول کړی دی چا چې دنیا والا سکړی دا غیله ترجیح ور کړی دا او د آخرت ژوند دې پرېخي دا الله دوستان د دنیا ژوند له ترجیح ور کړی دا غره ها واثر الحیات الدنیا نو الله وی فان الجحیم هی المأوا بس جهنم د زید چې د دنیا ژوند له ترجیح د دنیا ژوند هغه رسو د آخرت د ترجیح وړومبې څه ته ملوي د آخرت ژوندګۍ ته الله دې الله توفیق راکړي او په دغه کاته کې دې ته به نه ګورو دا ملا دی که امید دی دا پیر دی که مرید دی او که غیر دی دا عام کس دی او که علم یې کړی دی دا چې دی هر طبقې سره که تعلق ساتي که تبلیغي وي که غیر دی بس چې غلط کار کوي هغه کار غلط دی هغه که په هره جامه کې ما هر جامه کې پوښي هر جامه چې واچي ک پټکی 15 غزه وي او ک لز غزه وي او ک جامه د خو پوری راخ کی او ک نه اچي خو چې یو کار غلط کوي هغه غلط دی هغه چې په هر جامه ځکه بابا وای په ظاهر لباس غلط د سړی مشه منځه ګوره چې چغزي دی کمټا کا نو د دې وجه خال لا وای واثر الحیات الدنیا چې ترجیح ورکړي سلرا ژوند د دنیا لرا نو هغه بیا حرام او حلال نه ګوري چې په هر جامه کې هغه بیا چې ژوند د دنیا ځان ته خوب کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د هر ګناه جړه د محبت د دنیا وې دا د هر دنیا د هر ګناه جړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا د هیڅ جامع خیال هغه که تبلیغي وي د تبلیغ د جامع خیال نه ساتي که هغه پیر وي د پیره د جامع بیا خیال نه ساتي که هغه مولا وي د مولاتوب د جامع خیال نه ساتي هغه که مسلمان به حیثیت د مسلمان هغه ورپسې اسلام پریږدي د مسلمانۍ د جامع خیال نه ساتي نه دا خېټه چې دا استاد محترم رحمه الله به فرمایل وي دا خېټه لاندې د سر د پاسه نه ده چې لکه د دیګ به مونږ ګرځو واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا الله دې بچ واما او هغه څوک لږ دې دا هو اسانه سګرانه نه ده لږ سوچو به دا چا حق لاندې کو د مرګ ژوند هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي خلک اکثر وي د شپې
دې راځه اوس خبره سي کس مړ شي چاره ته خبره کوله هغه راته وی خپلوانه وي د شپې ماشوم په جړا شه ماشوم د راپاسې د ماشومې علومو هغه کلار کړ چې هغه څنګه کلار کړ په غیټ کیو لګه چې هسپتال ته رسول مړ نو د مرګ ژوند خو چا سره دا لیکل خدای سره نشته چې خدای زه به توبه وباسم بیا به د پلانکی حق ادا کوم نو بیا به ګوره مال مرګ راولي دا چا سره په هیڅ بزرګ سره دا نشته نو د دې وجه الله دې راله د نیکۍ توفیق راکړي د بل حق د بربادولو نه فإن الجحیم بجهنم جری دا شغلو والا اور هی الماوا دا د زیدی و اما او هغه سوق و اما من او هر چې هغه سوق ته خابا چې ویریدو مقام ربه امام ربه مه ته ادریدو د خپل ربنا ونهن نفس او من خپل نفس لرا عن الهوا د خواهشاتنا الګه خواهشات دا بزنه ودریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول وای صلی الله علیه وسلم وی کدي انسان سره یو وادي د سرو زرو شي دوا دې به وي چې درېمه وي که درېمه شي دې به وي چې څلورمه وي نور مختلف الفاظ سره دا حدیث را نقل دی انسان سره که لږ وي دې به وي چې ډېر شي که د هغې نه ډېر شي دې به وي چې نور ډېر شي نو دا نه ختمېږي د دې وجې خواهش چې دی الله وایي د بد خواهش نه به ځان بنده بالکل په خواهش قدغن نه لګېدلې چې ستا مثال په تور خپه کې ګور وخت یو پکې ډېر شور شغب کوي ته ستا خواهش ته چې زه خپه کې ولګم خیسي ولګم نو دا شریعت نه منع کړی چې ته خیسي ملګوه دا د ښه خواهش دی ستا وس په حلالو کېږي وی لګوه دا ښه خواهش دی دا بد نه دی ستا دا خواهش دی چې زه ښه جامې واچوم زما بچې ښه جامې واچوي دې باندې شریعت پابندي دا ته نه لګوي تا دې لاره ښودلې ده که په حلاله باندې کولی شي نو ویې په خراب خواهشاتو باندې تا ته شریعت پابندیم لګولې ده او شریعت وایي که دغه خرابو خواهشاتو نه دې ځان بچ کړه نو الله وایي زه نه ویم وایي بیا درله جنت هم درکړم الله دې د نیکۍ توفیق راکړي نو الله وی د دې وجه بابا وی کدی یو قدم د نفس ته پاسه کېښود اسمانونه به د لاندې تر قدم شي کدی یو قدم د نفس ته پاسه کېښود نو اسمانونه به د لاندې تر قدم شي فإن الجحیم نو یقینا جهنم چې دا د دنیا له چې ترجیح ورکړي هي المأوى د ځای خو بل و اما او هر چې من هغه څوک دی خوابه چې ویریدو مقام ربي امام ربي د ودرېدو د رب ته ونهى النفس او ځان او منع که نفس لره عن الهوا د خواهشاتونه نو فإن الجنة هي المأوى یقینا دا جنت چې دی هي المأوى دغه د استوګنه ده دغه ځای دی الله دې را نصیب کړي نو الله اوس وایي چې دا ظالمان ستانه تپوس کوي یسألونک دې سوال کوي ستانه او پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الساعه د قیامت مبارکی دا به مؤمنانو کو فای به طور استهزاء نه کو هغه به سوال در سوال نه کو ای به چې سوالو کو څه جواب به ملو شي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم شفیع شو او دی به سوال پسې سوال د خندا د پاره دا کوشش به کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بند کو خو بندول خو نشه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو یو صحابي راوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی متى الساعه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت به کله وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی څه تیاری دی ولا کړی دی او ورته نسب تیاری هم نه دی کړی او قیامت به کله وي نه تیاری دی نشته اسی تاسو کې نو ګوره هغه تیاری دی د نوې چې هغه به فرایض نه کول هغه به فرایض هم په طریقو لا کول زمونږ به ډیر خپل او عبادت به هم کول خو هغه کې تقوا زیاته وا هغه چې هغه ډیر عبادت مې نه دي کړي نو رسول الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي خو لیکن زه چې دې محبت ساتم د الله سره او د هغه د پیغمبر سره صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمایي وی المرء مع من احب وی بنده د هغه چا سره وي د چا سره چې مینا محبت ساتي الله دې دا غره نصیب کړي نو دا او کافرانو به بطور استهزاء یا تنگولو کول یسألونک دی سوال کوستانا عن الساعه د قیامت مبارکی ایان مرساها متى اتیانها چې کله به دا قیامت راځي ایان کله وي دا قیامت دا به کله راځي فيما انت فيما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله وی فيما انت
فیما انت تنی پدې کې فیما انت تنی من ذکراها دا هغه کسان چې د علم د قیامت نو ته د قیامت علم نشته دا علم چاته دی یو الله رب العزت طریقه فیما انت من ذکراها الک نخي رسول الله صلی الله علیه وسلم کول دي نخي بس دا دی وی دا جمعې مثال په تور پرز برازیا پښکو دا نور د دین علاوه حقیقي علم چاته دی الله رب العزت ته فیما انت من ذکراها نشته دی یا سټلی ترجمه تنه د هغه کسانو نه چې ته علم وی د قیامت تنه هغه چې ته علم وی د قیامت لا تعلم انت ولي لانها ليست وظيفتك تا علم د قیامت نشته ځکه چې دا ستا وظیفه نه ده ستا د قیامت سره کار نشته ستا کار دی چې یا خلکو له زیر د جنت ورکا یا خلکو له ویره ورکا او خلکو ته لار وښایا اوس د خلکو په دې تګ وکړه قیامت ته به سم لړ شي که په خرابه لړ قیامت ته به خراب لړ شي بس ستا کار د دغې سره دی الله دې پوهه را نصیب کړي نو الله فرمایي فیما انت من ذکرها نیت بها نیت چې دا د علم د قیامت وی الی ربک رب جانب ساده منتهاها انتها د علم د قیامت ته انما یقینا خبر دادا انت تی منذر ویر ورکون کی من د هغه چا د بارا یخشا چې غسکیږي یریږي دغه د قیامت نه کانهم گویا کی دی یوم يرونها بدغه ورځ به ویني دی قیامت لرا او به ویني دغه قیامت لرا نو لم یلبسو یظنون لم یلبسو دی بګمانو کی چې دی درنګ نه دی تیر کړي واخې نه دی تیر کړي په دې دنیا کې الا عشیه مگر یو بیگا یو مازیګری او ضحاها یا وخت د ساعت چې په برابر د مازیګر دی دا سخت برابر وخت تیر کړي یا یو مازیګری تیر کړي یا د شپې یو صبرخه تیر کړي بس دی به دا ګمانو کی چې مونږ نه په آخرت په دنیا کې دومره وخت تیر کړي ځکه چې د دنیا هیڅ حیثیت د آخرت په مقابله کې نشته الله دې پوهه را نصیب انتم اشد خلقا آیات سو ډیر سخی په اعتبار د پیدایش سره مس سما او اسمان بناها چې جوړ کړی دی الله رب العزت رفع سمکها فسوان اوچت کړی دی د دې چت لرا برابر کړی دی واغتش لیلها واخرج ضحاها او تیار کړی د شپه دی واخرج ضحاها او رڼا کړی دا ورځ دی والارض بعد ذلك ازمک پستدینا دحاها غړولی د دې لرا اخرج منها راوباسی د دینا ماها وبددی ومرعاها او غیاګانی د دی والجبال او غرونه ارساها مضبوط کړی دي خخ کړی دي متاع لکم فائدہ د تاسو د بارا ولنعامکم او تاسو د سارو د بارا فاذا جاءت الطامه الكبرى بهغه وخت چې هغه راشي حادثه عظیمه یوم یتذکر الانسان یاد بکړي دا انسان ما هغه ساعت چې کوم کوشش کړی دی او برزت الجحیم او ظاهر بکړي شي جهنم لمن دا هغه چا د بارا یرا جلیدل کوي فاما من طغى بسا چا چې سرکشي کړی دا واثر الحیات الدنیا او ترجیح ورکړی دا ژوند د دنیا لرا فإن الجحیم هي المأوى یقینا دا اور شغلی وهون کی او چې دا د ټکانه الله دې وساتي واما من خاف مقام ربي هغه څوک چې یریدلی د خپل مقام نه د رب سره وهغه څوک چې یری د خپل مقام نه د رب سره یا د رب ما ته ودریدونه ونهى النفس عن الهوى ومن کړ نفس د خواهشاتونه فإن الجنه هي المأوى یقینا جنت چې د ټکانه ده الله دې را نصیب کړي یسالونک دستانه سوال کی او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الساعه د قیامت مبارکی ایان مرساها چې کله به دا قیامت کله به را تک د قیامت فيما انت من ذکرها تا د نشته د علم د قیامت نه الى ربک منتهاها د رب جانب ستات د دې انتها د دې علم انتها د ست رب جانب تا انما یقینا خبر دادا انت تجي منذر ویر ورکونکی تجي ویر ورکونکی من هغه چاله را یخشا چې ریګ دغه قیامت نه کانهم گویا کی دی یوم يرونها په هغه وخت چې ویني دی دغه قیامت لرا یظنون گمان بو کی لم یلبسو چې دی وخت نه دی تیر کړي په دې دنیا کې الا عشیه مگر یوم ازګری او ضحاها یا د ساعت صحیح یا ساعت په اندازه د مازیګر